قسم په خدای ځان ته را غواړم او دا کونټای مې درته ساتلې ده. کړه ته نه کوي ګوره. عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی، ہم اپنے کنویں یار کا کعبہ بناویں گے. بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے، بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے. وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، پښتو کې خبرې کوو، خدای ته وګورئ چې لږې په غور واورئ، لږې په غور واورئ. اوس مې یو ملګري ته وی چې 350 کاله د رحمان بابا وشو، 350 کاله، 350 کاله مخکې ولیکن 350 کاله مخکې رحمان بابا ویلی دی کینه کنه یار خله دې ټپش خدایم بے خو باسه سبلای دی قوم لته جلسه کې خدای دې ورکه چې ورکه تاسو بنی آدم او دا احساس در کې نشته چې دې څه غوړي وہی واسکٹ والا کے جتنے دے کڑیا کا باڑ اگے بیٹھے ہوئے چپ شئی کنا ماتا گورئی ماتا کی نہیں تاسو ټول دا ولاړ ټول کی نہیں دا ولاړ ټول کی نہیں کی نہیں جامع گندا کئی کور مران نہ دے بدل دے کئی بیا کی نہیں کی نا کی نہیں ٹول کی نا بزوٹیا کی نا عزیزانو معافی غواړم زه په بیمار ځان باندې درته راغلی ما نو خدای ته وګورئ لږ زما لاج وساتئ لږ په ارام کښېنئ او دا خبرې په غور واورئ خبرې کو بنیادی چې رحمان بابا 350 کاله مخکې یو شعر ویلی دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم ظاهر شان شوکت که زما د سړو دی زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم درینیم سوا کاله مخکې رحمان بابا ځان یاد کړی او بیا دا قوم یاد کړی
چې دا چارپای دي، خر دي، ټټوان دي، میلوګان دي، پیشوګان دي، سپي دي. سپیله چې تیکه خوله کې ورکې بیا به ترې راوباسې. دې قوم او دې ملک نه نن چارپای جوړ دي. چارپای اوس په دې سرک راتلم. ما نه مخکې مولانا صاحب د امام حسین تاریخ درته بیان کړ. امام حسین ته ګوره، مونږ ته ګوره، بی بی زینب ته ګوره، پاکستاني ګلمجمو ته ګوره. دا ته د کومې ښځې خبره کوې؟ بیا بی بی فاطمه ته ګوره او مونږ ته ګوره. بی بی فاطمه وفات کیږي او سلګۍ وهي او وصیت کوي چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي. د ورځې زما جنازه اوچته نه کوي. زما جنازه به د شپې اوچتوي چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري. زه درته تاریخونه نه بیانوم، خپل کردارونه درته بیانوم. نن پخوا ګیرو ګیر خریلی په نالتو، په موټر سایکل به 3 مانه بوجای سورا کړې وه. اوس دومره ګیره، زه خو بالا مانه کې ناستم، په ما تېرېږي که نه. دومره ګیره، دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې دا که نه پولیس والا واورئ، ډبل سواری منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواری ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا تاسو خبر خیال راغی. نن د بی بی فاطمه او د بی بی زینب نوم اغستل او دې قوم ته د بی بی فاطمه واده چې هو، نو د بی بی فاطمه کور والاو په کوچی بازار او په آرمی سټیډیم او په شفیع مارکیټ کې 2 میاشتې مخکې شاپینګونه ولا کړیو. د بی بی فاطمه جوړه څنګه د واده جوړه د خدر جامې وي او د ببرې شړای د چیلو د ویختونه جوړه شوی شړای دای بنارسای و. آپ پلار واچولا او حضرت علی ته ایجاب او قبول وکړو او جنکه ور سره کړو د حضرت علی کور ته واستولا. دا د بی بی فاطمه واده شو. او شیو ستاسو د اسلام په دې لسو ورځو کې رايات شي. لسو ورځو کې بی بی فاطمه رايات شي. زما اسلام او بی بی عائشہ په دې لسو ورځو کې رايات شي. نو په ټول کال کې بل لس ورځې د انسان بچي او کټول کال به د انسان بچي. اوه ټول لا سوچت کوي چې د چا خزشتا نه چې د چا خزي نشته اما لاس مو چته وي چې د چا خزشتا لا سوچت کوي اٹھاوي اوچت کلاس تیری رننگ تیرا کوي کلمه چې مونږه به خزي د کور نه بار نه پریدو.
زمون خزه به بے پردے بار نوزی بغیر د ضرورت نه اسپیټال شو یا مریض شو یا مړی شو یا ژوندی شو دینه سیوا شاپنګ هالونو تبا زمون خزه نه دي کوم د بیبي فاطمه ایمان غواړو او مونږ د بیبي عائشه ایمان غواړو او مونږ د بیبي خدیجه الکبرى ایمان غواړو خزه بند کئ قسم په خدای دې چې ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی نن دې که سبا دې که الله په ایران کې د زلزلې په یو ګړچ او 1000 کسان مړه کولی شي نو د زلزلې په یو جړک او 1 کروڑه کسان هم په پاکستان کې مړه کولی شي کولی شي که نشي کولی خایه درته راورځ الله پروت کټ کې دا چلو شي زلزله دکانداران دکان نه راټوک کې په سړک ودرېږي په سړک به تخلاص شي د ګډې زویا په سړک به خلاص شي دا پاس چې در باندې دا 15 لکه بلډینګ غزا بلډینګ ولاړ دی دم دې نه یو خطر جو ټک او مردار به پروت دی په سړک به خلاص شي زما عزیزانو ایمان پیدا کرے قرآن دے دا دے ټول واوري چې هر شی به خدای پاک په قیامت کې معاف کی الله به دوس سړی نه معاف کوي دوس هغې ته وایي چې د چا ښځه بربنډه ګرځي شکر دی ما پسې په جماعت کې دوسان مونځ نه کوي تقریر کې مې ویلي دي چې د چا ښځه په صدر کې په ارباب روډ باندې بوی کټ سر جوړی دوس ته به بیجګر مولا پسې مونځ نه کوي اوس نه راځي دا تېرېږي په لاره چې زه پرې راوځم نو راته ازما چې زما لاس چا نیولی نه ما زه ورته ای بي اے واورئ تباه به شئ والله که نم منځونه خدای قبلی والله که نم خیراتونه خدای قبلی والله که نم خدای مړی بخي څومره چې دې وخت کې مړه کېږي ټول د سپي په مرګ مردارېږي ټول یو شی بل دی نن د غرور په بانګ باندې مشرف هم ناست دی او څه وایي میں ہوں داسې پیژنئ چې داسې کوتک به در کې ومنډم دا ګوته یې داسې کړې ده وایي میں ہوں یعنې ټول به دغه کمه تاسو پوه شوئ ما وویل چې صدر صاحب صدر ایوب هم ځان ته ما یې ویلي وو کوم ځای ته لاړو یحیی خان هم ځان ته ما یې ویلي وو فوج جرنیلو کوم ځای ته لاړو راشي دغه ځای کې پروت دی که وایي چې اوس زه در سره لاړ شم او قبر ته مله بوزم دې ځای کې پروت دی بوټو صاحب هم ویلي وو چې یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں میجارٹی ما ورته د شپې په 2 بجې ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب ما تو وہی آپ کی یہ مفتی محمود کیا چاہتے ہیں مل آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی نا ما تو وہی چیز میں پرائم منسٹر صاحب سر کا من مانگتا ہوں غصہ نہ کریں غرور وہ چیز ہے
کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. ماں تو وہی چیز کی کیا مثال ہے؟ چاچے تا سره خبره وکړه یو پړه کې ووهه چې د شړپ आवाज اورم بند کړه مې پرې دې لار ته مپرې کده یو بس د پولیس والو حضرات ته وایم چې د دې ټوپک په دې کونه داسې ووهه یو پکې ووهه. مالاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اترائیں تو بات بن جائے گی نا. ماں تو وہی میں مغرور ہوں. مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. وہی چیز کی کیا مثال ہے؟ مال آپ نے اس دن اسمبلی میں جو تقریر کی کہ میری میجارٹی ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا حضرت میجارٹی بھی رہے گی اور کرسی بھی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے. 10 شو ماں تو وہی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. مولانا صاحب میں سنا کرتا تھا آپ کے متعلق کہ یہ بہت باغ و بہار آدمی ہے, کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں؟ ابھی آرڈر کرتا ہوں. مالک شعر سن لے. اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں, اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں, مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے. پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے اپنا اردلی بھی رکھیں گے تو اس کو میں تخت سلیمان سمجھوں گا, لیکن ابھی نہیں. ابھی تو میں امین مقرر ہوا ہوں آپ اور مفتی محمود کے درمیان, اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے. نما تو وہی گڈ. مولانا صاحب مجھے تو آپ نے اپنا مرید بنا لیا ہے. دا جیل نبی یوسف نامہ ہوا پولیس ایسائی ہو پانسی گارڈ کی پیباندی ڈیوٹی ہوا دے پخا غلام ہو التنا چراتلو پہ چٹائی نو ورتے ویلو چا بجلیگر ملا تزما سلام ہوا چستا خبر میں نو من لے دا انجام میں نو میں ٹکے مکاوا میں والا ٹول لاڑا ضیاء اللہ کو ویلو اسلام کا آغاز دیر کے پہاڑوں سے ہوگا اور اسلام کا آغاز خیبر کے پہاڑوں سے ہوگا. دروغ ویل ما یو خبر وکړه چې کده غویانو گاڑی کې د کوئی کاف نام اسلام را روان وې مصبر رسیدلې وې نو تر اوسه هغه اسلام را نه په سورلس کاله کې تاسو خیال راغی اسلام پورې ټوکی کولې پاسمان کې ټوکړي ټوکړي شو کنه شو تو آسمان کے ٹکڑے زما عزیزانو نواز شریف پہلے باری مینڈیک مینڈک ماں مینڈیک نہ ویلو ماں مینڈک مینڈک پیجے نہیں چنڈک تھا وہی نما ویلو چدا باری مینڈک والا نو ہوم سیکرٹری آتا ٹیلیفونوں کو چھے یا دا باری مینڈک موایا لگ گزارا کوا مرزا سا خبرم چھے تاسو مینڈک نوائی ویل مینڈک نہ دے مینڈیٹ دے مان نزا انگریزی نہ پوئے گم کنا آئی ڈونٹ نو انگلش خیال امراغ ہے انجام مکہ تو بے نظیر بم سری شنڈی نرے غاڑا زما یو خپل زویلو دغرا لګلو اکی وای ٹی وی زما یو خپل تا ٹیلی ویژن تر لګلې زوی ناغه چې پکې چرته بے نظیر تقریر کتلې ده نو زاختر مستتله ومنو سبا می ویلی
نو ما تراغه ما ته وایي وړکیا په دا وړ کې پس ډیر باد مایا اپیدای جبا کې راته وایي په دې وړ کې پس ډیر باد مایا خلا چې اسی په ډګډکی کې وګورم چې زمبه خاطر دې خوشاله وي ها ماله خو بیا بنیم چې پام کړه چې دې وړ کې بیا باد بنای زه زور ځوان کړم آ چرته لاړه هغه سره هم باری منډیټ وکړه مشرف صاحب تبا کم خواځي کم طرف تبځه خبر نه يم چې را وستم لکما رحمان بابا په کنده کې پروت دی یو لاس دلته یې خېده یو لاس سر لاندې خېده چاو خو زولو چې سکه ویل خبر نه يم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې درما خبر نه يم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې درما لکړون چې لاس د بل په وګه کې دی لکړون چې لاس د بل په وګه کې دی اس جوور لوړ نوی ور معلومه پته نه لګي چې دلته کم ځای نه راوستما او دې ځای نه به مې کم ځای تاستي واورا نن ته دنیا پسې د سپي غوندې لیونې دنیا پسې ته چې هر غړی غم د سیموزر خوري ته چې هر غړی غم د سیموزر خوري زه دې هر غړی وینم چې خپل سر خوري اور سپری دي محلونه بلډینګونه پلازه اوس کابل نه بارو ګوره پلازي دي پلازي والا یو په جیل کې پروتو چروته مال راغی نو دا لاړې را به دې شونډې داسې شي هلته چل چډېره دې مې جیل کې تیرې کړې ما پلازو خو خلاص نه کړې که چې هر غړی غم د سیمو زر خوري زه دې هر غړی وینم چې خپل سر خوري عقوبت بد یو خند سینې وزي ته چې تل په هر یو خاخ باندې سمر خوري کچا تلا د انصاف په لاس کې درکړه کچا تلا د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړي تو نالت دی هم په داسې منصفه شه تو نالت دی هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي که په قدر په قیمت بر له اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې کم ځای ته بځي انجامم څه دی که په قدر په قیمت بر له اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربشي تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوانې بیچاره عاجز وربشي تور تملا بیچاره عاجز وربشي تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوانې کم زمان بمزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور پا اس دا عمر تیز روانه دا اجل پا نقارو بد تاراج کا
کد درستی دنیا راج کا وی سلطان نن په دنیا بوش نن تیزونه په لګېدلې دي په بوش تیزونه لګېدلې دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی اسامه یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطر کې دي که نه دي وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځي نشته اسامه هغه ملائکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي او اسامه پته به نه لګي اسامه نشته دہشتگردی ولی دہشتگرد سی دا څومره کیسې چې په وطن کې کیږي د غربت د وجې کیږي او یا الله دې هغه قوم اسمان ته وخیجي چې په کوم قوم کې جناب محمد رسول الله پیدا دی نن وګورئ په عراق کې او په فلسطین کې خودکش حملې کوي جنکۍ د 22 کال الکان نن په عراق کې خودکش حملې کوي اغه عرب اوس مې ضمیر ومنله چې واقعي الله په داسې قوم کې محمد رسول الله پیدا کړی دی چې په دنیا کې څوک خودکش حمله نشي کولی د 14 کالو جینۍ او په یهودو ورځاو ځان پورې بمونه تړه دا د الله عظیم قهر دی چې نن په کفارو نازل دی الله دې امریکا سره د مرګرو تباہ او انشاءالله انجام به د امریکې داسې ګورئ لکه څنګه انجام چې د روس شو دا کابل کې طالبان نه دي نامې مالی طالبان نه دي 15,000 ملایکې بدر ته راغلي وي او واپس نه دي تلي هغه د کابل په دې غرونو کې ناست دي کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغه اچولي مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغه یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي تاسو خیال راغی انجام به ګورئ د کفارو خو که مونږ کې د فاطمې او د عایشې ایمان راغی زمونږ ښځو کې او زمونږ بچو کې او زمونږ په ځان کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي ایمان راغی حضرت علی څنګه سړی و د حضرت حسن او حسین نامې درته د واغستې دی لاسکه امام حسن او حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه نه کېنولي دلته په صحابه ورله نو صحابه ورته وایي چې نعم المرکوب ډېره ښه سورلیم ده حسنینو ته وایي رسول الله ورته وایي چې لا بل نعم الراکب دا پاس واره چې دي دا ډېر ښه دي د ځان نه موچت کړ هغه حسنین وختي راته چا ټلیفون وکړو وی مونږ سره یو 2 سړي ناست دي وایي چې د یزید سره جګړه چې وه په ښځه باندې وه او داسې خنزیر سره به ته چل کې داسې سړو سره دا په سوا د پاره لوی وخت پکار دی اپ دیوا چې یزید د قرآن نه باغیو یزید د قرآن نه باغیو او امام حسین
ځان او بال بچ او کور په قربان کا، خو د اسلام نه باغی او د قرآن نه د باغی سلطنت یې ونه منلو. مونږ کې دا ایمان شته؟ تاسو هغه قوم نه یئ، هغه خلق نه یئ، مونږ نه یو هغه خلق چې اوس د بالا ماڼۍ نه ذراتم تر دې ځای پورې ستاسو سرک څنګه دی؟ ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، ناظم صاحب، ناظم سره د لاندې کوڅه ډب چې ګرځي تصویرونه کې کېنه کونسلر کونسلران چې ګرځي ما ته نه ګوري دی یاري چې ما ته وګوري زه ورته سړک ته اشاره وکړم. ما ته به اس ګیله نه وی، اس ګیله کچری یونیورسٹی روڈ، فورڈ روڈ، مال روڈ، ارباب روڈ، صدر روڈ، آرمی سٹیڈیم روڈ، دا سرکونو کم دغسی کتی وی او لاره او سیکل او رشکا پی نشو تیرے دے. ما گیلا نه کوله، ما نه کوله گیلا. دومره کتی نه شي چې بیا ورته لاره ولاړی ولا لکه گورنر چې پیری دته داسې نشي نو داسې سره سم او چې زه په کومه لار تېرېږم هغې کې د کندې وي چې زه رشکه کې ناست یم او زه پې تېرېږم هغې کې د کندې وي. دا چا کړي؟ تاسو کړي. سبا که بیا د الیکشن اعلان وشو تاسو به وګورئ ګګرې به مغوستې او را په سړک به روځي او ګډېږئ به ورته ګډېږئ که نه، بلکې ځان لا څه کې ښځې هم راوباسي ورته. لعنت ته زما په 8مه پېړۍ وي، په 8مه پېړۍ چې ماله د ټولې دنیا بادشاهي څوک راکوي او زه خپله ښځه پولنګ سټېشن ته بوځم. تاسو خیال راغی؟ دا ټوله ګناه زمونږ ده، ټوله ګناه زمونږ ده. مونږ دې ته نه دي کتلي. زاغان کې ناسته په سر د سروي، زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیمہ و شریفانو اعتراض نہ کئی. ننزه رزیلم تا رزیل نه چې په کلی کې د کوټنۍ نه وه او تام په صدر کې بنگله جوړه کړې او په حیات آباد کې د بنگله جوړه کړې. مولا پورې خبره شي دا چڼې مې دا خانان نه دي. خانان څه شی؟ ټول وایي خانان. خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. دا ټکی زده کړئ چې ټول مرغلي. خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. ارباب په عربي کې د کافرو بت ته وایي. نو دا خانان دي داسې روان دا چڼې مڼي چڼې مڼي. نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼې مڼي یعنی د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي، ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی. او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شو. وایي ورته که نه وایي دا چڼې مڼي. نو دغه چڼې چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تللی شي. تاسو له خو د مړي لمبا هم نه درځي. لندن کې نه یې
او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ ته چې د امامان هم لږ په قهر ووړي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او مینت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلی دي خو به څه چلو کی الله اکبر الله اکبر الله یو کابلی مولا او زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي او مولا خبره وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ده ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالاو ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو سخات مې واغستو تیرالم بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جماعت ته را نه شئ ملا او ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي سلور ملواڼې څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې هم دغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبی خو نه شي بوتلی قبر ته نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې واورئ واورئ د اورېدو خبرې درته نه کوم ما د یو لوی سرمایه‌دار قبر پرانیستی لیدلی دی په منبر ناست یم دروغ ویل د ایمان تاوان دی لوی سرمایه‌دار چې قبر یې پرانیستو کلي ته یې وړو ړومبی خښتی چې راوویسته دومره دومره لړمان ترې راووته د هغه کار شو خپله ښځه بیا سپلۍ کوله ښځې بیا چې چېرته شپه وکړه ده به غږ نه کولو او نورې ښځې بیا هم سپلۍ کولې دومره دومره لړمانې د قبر نه راوت په یو منډه تې په سایکل بجلیګر ته راورسېدم 3 ورځې مې روټۍ نه شوه خوړی د یارې دا مې م لیدلي د لیدو خبره درته کوم او دا مې م لیدلي چې 15 کاله پسې رئیس دی 15 کاله پس او هغه د لمبا پرخیم په ګیره کې نښتې دا مې م لیدلي تاسو پوهئ چې ستاسو انجام به صحیح رحمان بابا مالی ضلع هغه به د 14 اگست جلسې کې درته وایم بیا اوس نه وایم اوس نه یقین وکړئ